پښتنو واورئ د پښتون قوم بدبختۍ به درته نور څه ووایم چې د الیمین ګنډاپور په شانه سړی وزیر اعلی شي. دا هغه سړی دی چې کله د سره په ګاډي کې د شرابو بوتلې برآمد شوې دي د شاتو بوتلې سازي کړلې. دا هغه سړی دی چې د باندې د اسرار الله ګنډاپور د قتل کیس دی. دا هغه سړی دی چې د باندې د ډی خان کې د یو نوجوانې جینۍ چې کوم دی د هغې یو الزام دی. دا هغه سړی دی ای پښتنو چې دا جل چیک پوسټ چې کوم دی په هغه سکیورټي فورسز باندې د فایرنګ دغه واقعه دغه الزام پی دی. دا هغه سړی دی چې دا د 9 مای مختلف واقعګانو کې چې کوم دی دای کې مطلوب دی. او دا هغه سړی دی چې دا یو اخلاقی او معاشي کرپټ انسان دی. نو داسې سړی الیمین ګنډاپور دا د پښتنو وزیر اعلی دی. باقي پاتې که څوک په دې خبرو باندې بلیف نه کوي، یقین پې نه ساتي چې ته داسې وې د انسان باډي لینګویج، باډي سټرکچر، د هغه گفتگو، د هغه ناسته پاسته، د هغه هر څه ته چې سړی وګوري صحیح شوله، د هغه ماحول انوایرمنټ ته چې سړی وګوري نو عقلمند سړی چې کوم دی نو د هغه به هر څه لایف چې کوم دی د هغه کردار چې کوم دی هغه به یو څیز به د هغې نه اخذ کي او هغه به بیا وګوري چې آیا دا سړی په څونه اوبو کې دی او دا سړی څنګه دی. هغه بیا عقلمند خلک د دغې نه پخپله هم یو څیز اخذ کولی شي خو عقل او سوچ لري. تاسو په خدای یقین وکړئ پر دې خبره درته زه قسم قرآن کوم چې زه په خپله ذاتي آی ډونټ نو تاسو خوشحاله یا خفه یې په دې باندې، زه ذاتي په دې باندې دونه خفه یم دا نه وایم چې دا د پی ټي آی وزیر اعلی دی دا د پلانکي پارټۍ، نه نه نه، صرف او صرف خفه په دې یم او تاسو ته مو چې زه درته قسم کوم ما چې زه یو قسم له وژاړم زړه مې سپک شي. ولې صرف په دې باندې خفګان رالی چې ای پښتون قومه ته کم بهادر، ته کم نامور، ته څنګه یادېدلې، ته کم قوم وې صحیح شوله. ستا نن سوچ او فکر او عقل دې ځای ته راورسېدو چې ستا نن الیمین ګنډاپور په شانه سړی مړه په تا باندې وزیر اعلی شو او ستا مشري به کوي الیمین ګنډاپور ښه. او دا د پی ټي آی والا د عمران خان د عقل شعور چې کوم وي موږ ته راکړی دا د هغې نتیجه ده چې ته لکه هغه نتیجه ده چې الیمین ګنډاپور به ستا وزیر اعلی وي. ډېر په افسوس سره وایم پښتون قومه تباه وي او نور هم تباه شولې چې الیمین ګنډاپور په شانه سړی به ستا وزیر اعلی کېږي. او خفګان په دې خبره بیا رالی لکه کمپیریزن مې دغې سره وکړو چې آیا د جمعیت علما اسلام، شیخ الحدیث، شیخ القرآن، غټ سپین روبي علما، ډېر نیکان صالحان په هغوی باندې نه اخلاقي نه معاشي زویم چې چا پې ذره برابر څه هم نه دي ثابت کړي، نه په یو واقعه کې چېرته مطلوب زویم چې ایون اپ ټو دس ټایم چې کوم دی که نه نو زه وایم چې په هغه باندې به چېرته یو اف آی آر هم نه وي شوی، هغه به دونه کلیر سړی وي. هغه خلک هغه علما دغه زمانه پی ټي آی ولورونه چې کوم دي هغه راپاسي د هغوی سپکاوی کوي، د هغوی مخالفت کوي، د هغوی بېعزتي کوي صحیح شوله. دغه خلک چې کوم دي صرف خفه په دې شوم چې ای نوجوانه، ای د پی ټي آی نوجوانه، زه صرف په دې خفه شم تا چې آیا دغه چې کوم زموږ علما دي نو آیا ته کمپیریزن وکړه خیر دی د الیمین ګنډاپور په شان سړی ته هغه ته وایې چې دا ښه سړی دی. وختي مې یو پوسټ وکړه ته وایي چې دا الیمین ګنډاپور د جمعیت علما اسلام د ډېرو نه ښه دی یو قسم له. نو آیا جمعیت علما اسلام کې نیکان صالحان بزرګان علما دا ټول دي نو آیا ته دا علما غزاري صحیح شوله او الیمین ګنډاپور په شانه سړی راخلې نو صرف خفګان په دې رالی چې نوجوان سوچ فکر دومره حد ته راورسېدو، په نوجوان طبقه باندې دومره کار وشو صحیح شوله، د اغیارو دومره یو کمانډ په دې حاصل کو، دومره پروپیګنډې سره دومره نوجوانو کې لار ویستله چې نوجوان ته نن مذهبي یا علما چې کوم دي که نه یا مذهبي خلک دا ورته بلاګانې ښکاري، دا ورته کرپټ، دا ورته دروغجن، دا ورته غلط او بد ښکاري. دا ولې د نوجوان نسل چې کوم دی دو داسې برین واش وشو، داسې یو سایکولوژیکل ګیم یې وکړو صحیح شوله. زه حیران دې ته یم چې نوجوان قومه ای نوجوان نسله کم از کم راواخلئ قرآن راواخلئ، راواخلئ حدیث راواخلئ، راواخلئ د پیغمبر علیه السلام زندگی راواخلئ صحیح شوله. مخې ته کېدئ زما علما کېدئ مخې ته، بیا تاسو د خپل کېدئ، بیا الیمین ګنډاپور کېدئ صحیح شوله. کمپیریزن یې وکړه که په یو څیز کې هم دی زما عالم کم راتلو، زما د پارټۍ کس دی کم راتلو، اخلاقي معاشي چې کم په یو قسم له کمزوری پکې راتلو ما ته ووایه بیا به زه ستا خبر ومنم. که بیا زه تا نه په هر څه کې ښه یم، بیا زما علما هر څه کې تا نه ښه دي، زه دا کله هم دا نه وایم چې بس زه په 100% زه ټیک یم او تاسو ټول غلط یې. نه نه، صرف او صرف خبره د مذاکرې په شکل کې دلته صرف تا نه زه دا تپوس کوم چې آیا ته الیمین ګنډاپور راواله بیا زما د عالم سره، زما عالم نه دا ستا عالم دی، ستا د
معاشري هم دي ستا په مدرسه کې هم دغه ځای کې دي ستا هم دغه جماعت دي ستا هم دغه پیغمبر دی ستا هم دغه یو الله دی صحیح شوله موږ ټول دغه کلمه ستا هم د زمان د ستا عالم دی زه نه وایم چې زما عالم دی ستا شو صحیح شوله هسې مثال ته دغه عالم راواله صحیح شوله د پیغمبر ورثه دي صحیح شوله او ته د پیغمبر امتي صحیح شوله نو ټیک ده زه د عالم ځان له نه اخلم صحیح شوله تی راواخله دغه عالم او الله مخې ته راوله صحیح شوله الله حاضر ناظر وګڼه بیا دغه عالم راواخله بیا د جمعیت علماء اسلام یو کس راواخله مخې ته کېده او بیا دغه سړی راواخله او کمپیریزن یې وکړه که چېرته زه دې زما دا چې کوم دي یا دغه علما دې کوم جمعیت علماء اسلام والا خلکه په دغه څیز کې یو څیز کې ته کم راتلل صحیح شوله یا کرپشن یا غلط الزام یا کردار لحاظ سره یا د ناستې پاستې لحاظ سره یا د ماحول یا د هغه ذاتي لایف چې کوم دی که هغه هم بد غلطه بد کرداره دا څیزو یا کرپټو بیا به زه ومنم ستا چې بلکل مونږ غلط یو تاسو ټیک نو که بیا زه تا زما علما زما د جمعیت علماء اسلام که ستا نه په هر څه کې په هر یو څیز کې ښه راځي نو بیا ته ولې زما خلاف چلیږي بیا ستا صرف اور صرف برین واش شوی دی صرف اور صرف ته پروپیګنډا کې راوستی صرف اور صرف ته یو جنونیت کې راغلی چې نه بس زه به عمران خان سپورټ کوم بل څوک سره نه سپورټ کوم ای نوجوان رورا زما د پی ټی رورا ته زما ورورې مسلمانې زه تا ته ازانه درخواست کوم صحیح شوله موږ تاسو سره مینه محبت کوو نفرت بغض حسد کینه دې دپاره دا ویډیو نه کوم تاسو ته چې د یو مذاکرې شکل یو خبره کوم زه قسم درته کوم صرف اور صرف دا غواړم زه دا نه غواړم چې په تاسو الزام ولګوم او تاسو بای فورس تاسو ته خبره وکړم او تاسو وشرمم یا بل څه نه زه بیخي داسې خبره نه کوم زه صرف او صرف یو درخواست یو سوال منت زاری په دغه راغلی یم چې نوجوان نسل تا نه لار خطا شوې ده ستا دې وخت کې دماغ کار نه کوي تی دوکه کړلې په دې دوکه کې مه راځه دې دوکه کې مه راځه د دې علماو نه په پاکستان او په دې د پښتنو بالکل خیرخوا څوک نشته دی د علماو نه زیاته نو کم از کم نوجوانه ته په پروپیګنډا کې راغلی ته په دروغو کې راغلی نو کم از کم ته مه دوکه کېږه لږ حقایقو ته راشه لږ کښېنه خیر دی مونږ سره لږ کښېنه یو د جومات امام سره لږ کښېنه د علماو سره ستا څه سوالات دي رایې وړه مخې ته که چېرته درته جواب میلاو نه شو پاڅېږه دغه خپل خلک سپورټ کوه خو که چېرته تا ته جواب میلاوېدو او مطمئن کېدلې نو کم از کم د الله رضا دپاره د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دغه امتي په خاطر باندې دغه چې کوم د پیغمبر علیه السلام ورثه دي د دې په خاطر باندې خیر دی بیا دغه علما مه پرېږده علماو بېزتي مه کوه ته علماو سپکاوی مه کوه راشه کښېنه راشه علماو سره کښېنه ستا څه سوالات دي مخې ته یې راوړه که جواب درته میلاو نه شو خو ټیک ده که جواب درته میلاو شو نو بیا لاره مه غلطوه جزاک الله خیرا د ویډیو کتلو او د شیر کولو ډېر مننه السلام علیکم